بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابی دے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے درنگ ډیر تک تورو دے راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توئی اے زما خوګه پیغمبره زما دا تور رنگ با ما د جنت نه منې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ولې څه وجه ده که چېرې ته ایماندارې او ایمان والی او ایمان سره د دنیا نه رخصت شي نو بیا څوک دي چې تا به د جنت نه منې کي دی ورته وایي حضرت غریب سړی یم لاچاره یم او بل خبره دا ده چې د رنګ تک تور یم بدصورته یم اگر چې د بنو سلیم قبیلې د اشرافو نه یم خو شکل او صورت مې تور دی د دې وجې نه ما سره څوک نکاح نه کوي څوک راله جینۍ نه راکوي څوک راله رشته نه راکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی دی د مدینې منورې چودري او مالدار سړی و د ده یو خوبصورته لور ده لاړ شه او عمر ابن وهب ته ووایه چې زه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لیږلی ما او ستا لور ما ته راکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې د خپلې لور نکاح دې د ما سره وکړه دی ورغې او هغه ته وی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را لیږلی ما او د خپل لور نکاح زما سره وکړه بظاهر طور هغه د ده په خبره باندې یقین رانغی ورته وی ځه د خپل شکل او صورت ته دې وګوره څومره بدرنګی تک تورې غریب سړی او زه د علاقې چودري او مالدار سړی یم او زما حسین او ښکلې لور دا به تاله څنګه در کوم دې دواړو چې دا خبرې کولې لورې دا خبرې واورېدې چې کله بابا کور ته لاړ لور ورته وایي بابا نورې خبرې خو نه کوم ماله شرم او حیا راځي خو صرف دومره درته ویم چې تاسو لږ سوچ وکړئ تاسو د چا خبره ټوکره وکړله د چا رالیږلی شوی قاصد دی واپس ولیږه هغه سوچ کو هو دا خو واقعي غلطي مې وکړله دی خوا سعد رضی الله تعالی عنہ را واپس شو جماعت ته راورسېد نبی علیہ السلام ته وی هغه خو انکار وکړه عمر ابن وهب ثقفي رضی الله تعالی عنہ د کور نه را په منډه شو جماعت ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي تا د الله د رسول خبره ټوکره وکړله انکار دی وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زما مور او پلار دې په تاسو قربان شي یا رسول الله غلطي رانه وشوه معافي غواړم چې ستاسو څنګه حکم یې اکه شان وکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي د خپلې لور نکاح د دې صحابي سره وکړه امر وی ټیک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 درهمه مہر مقرر کړ او سعد ته وی ورشه جینۍ راوله سعد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې حضرت تاسو خو 400 درهمه مہر مقرر ک ما سره خو 1 درهم هم نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی خیر دې پریشانه خبره نه ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاړ شو داغه نه پیسې واخله علی رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ او سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ دته پیسې ورکړي تقریبا 900 درهم دته جمع شو بیا ورته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سعد ورشه ځان له د واده سامان برابر کا تیاری شروع کا 2 ورځې 3 ورځې پس هفته پس دی واده دی ځان له ترتیب برابر کا نو ګوره سعد رضی الله تعالی عنہ څومره د واده په تلاش کې او چا ور نکاح نه ورکوله بیا د سردار لور د چودري او د وډیرا او د مالدار سری حسینه لور
د دې د نکاح انتظام مو سره وشو. دی به څومره په خوشحالۍ باندې د واده تیاری به ده کو. بازار ته تللی و، په دې کې آواز ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام خو جهاد له روان دی. او یو آواز کوونکی آواز کوي، اے د الله جل شانه بندګانو د الله په لار کې وځئ جهاد دپاره. چونکې ده د جهاد د واده تیاری شروع کړو، فوراً یې لاس کنټرول کړو. د واده څیزونه او کړې کړي یې ختمې کړې، نه یې غستې، وینا اخلم. او لاړو بازار ته، ځان له توره او ډال واغسته او اس یې واغسته او مخ یې وتړو، مخ یې پټ کړ، صرف سترګې ښکارېدې. او د نبي علیه الصلاة والسلام لښکر پسې روان شو. صحابه تپوس کړي هلکه دا څوک دی؟ بلکې نبي علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو هلکه دا صحابي څوک دی؟ دا هلک څوک دی؟ دا مجاهد خو موږ نه پېژنو. علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي حضرت چې هر څوک دی بس د الله د رضا دپاره جنګېږي پرېږدوی. او حتی چې دی روان شو، لاړل. د قدرت کارونو ته ګوره، دغه سعد رضی الله تعالی عنہ د ده اس چې کوم دی په غشي باندې ولګېد او دی راغورځېده. چې راغورځېده نو راغورځېدو سره د ده مټې ښکاره شوې، لاسونه یې ښکاره شو. نبي علیه الصلاة والسلام وپېژنده لکه دا خو د سعد لاسونه نه دي. سعد ته خو ما اجازت نه دی کړی، دی څنګه راغلی دی؟ هغه ته خو ما وی چې ته د واده انتظام وکړه او دی موږ پسې شاته راغلی دی. نبی علیه السلام وی حاضر یې کړې. چې کله حاضر شو، سعد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زما مور او پلار دې په تاسو قربان شي، بالکل زه سعد یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي تعالی مې جنت خوش خبري راوړې ده، خوشبخت دی، خوشحاله د دې خبرې اورېدلو چې سعد بیا په کافرانو باندې حمله وکړه، اصل مخ راته وکړو، ورمنډې کړې. تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته آواز راغی چې سعد خو شهید شو. نبی علیہ الصلاة والسلام میدان جنگ ته ورمنډه کوي. د سعد رضی الله تعالی عنہ سر یې راواغستو، په خپله غېږه مبارکه کې کېښود او اوښکې ترې روانې دي. د سعد رضی الله تعالی عنہ مخ مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښکو باندې لون شو، ووینځلی شو. د نبی علیہ الصلاة والسلام نه اوښکې بهیږي او د سعد رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې پرېوځي. څه مبارک خلک وو، څه برکتي خلک وو. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته فرمایي اے سعده، ستا نه خو د جنت خوشبو را روانه ده، تا نه خو د الله جل شانه او د نبی علیہ الصلاة والسلام او د الله د خوږ رسول د محبت خوشبویانې راځي. ته خو د الله او د الله د رسول سره ډېر محبت کوونکې. او نبی علیہ الصلاة والسلام جړل. او پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی پا اللہ میرے قسم وی، د کعبی پر رب میرے قسم وی، سعد زما حوض تور ورسید. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یا رسول اللہ ستاسو دا حوض سسیز دے؟ نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک ورته فرمائی دا زما یو حوض دے، په قیامت کې به په خپلو تږي شوي امتیانو باندې د هغې نه اوبه څکومه چې د هغې اوبه د پیو نه سپینې دي، د شاتو نه خوږې دي. او څوک چې یو پیره دغه اوبه وڅکي نو بیا به چرم نه تږي کېږي. پیغمبر علیہ الصلاة والسلام په حدیث مبارکو کې راځي د دغه حوض په کناره باندې به سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ولاړ وي، په بل طرف باندې به سیدنا عمر او په بل باندې سیدنا عثمان او په بل باندې سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا څلور وانه ولاړ وي، دا څلور وانه به ولاړي او زما په امت باندې به اوبس کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي سیدنا ابو لبابه وی ښه اوس مې حوض وپېژندو، دا حوض دی. په دغه دوران کې چې سعد رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک غیږه کې پروت دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خندا شو.
بیا مخ پټ کو بل خوا یې مخ واړو صحابه تپوس کوي اے حضرت دا ولې تاسو اول جړل بیا په خندا شوې او بیا مخ واړو بل طرف ته په دې کې څه حکمت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشنا خبره کوي نبی علیہ السلام وی جاړم په دې باندې چې محبوب صحابي او ملګری رانه جدا شد پس ډېر خپم نه د خنن د واده شپوا دی خو ما د واده د تنظیم د پاره لېږل او دی خو شهید شو نو خپل ملګری پسې خپم زکه جاړم او اومه خاندل په دې باندې چې ما په خپل سترګو باندې د جنت ولیدو د مقام او د محلات می ولیدل او مخ می په دې وجواړو چې ما قتل چې د جنت نه حوران را روان دي ډېر حسین او مزیدار جنکه او حور را روان دي په تیز باندې را روان دي نو د هغې د کپړو اوچتېدو د وجې نه د هغې پنډۍ ښکاره شوې نو ما د حیا د وجې نه مخ دې خوا کو الله اکبر ما د حیا د وجې نه دې خوا وکتل چې د خوبصورت بیبیانې را روانې وي او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایلی ولاړ شئ او د بیبي ته ووایې چې کومې سره د نکاح کیدونکي و او واده کیدونکي و چې ساد له الله جل شانه ستانه ښکلې او مزیدارې بیبیانې ورکړې او الله جل شانه جنت ته ورسو دک سعد رضی الله تعالی عنہ زما عزتمندو د الله عاشقانو پر رسول الله باندې خپل ځان قربانون کیو د ودونو پروا نه کوي د نکاحونو پروا نه کوي خو چې د الله حکم اوري ډایرکټ د جهاد میدان ته ځي د الله حکم پوره کوي دا په دې خبره باندې دلالت دی چې سیدنا سعد رضی الله تعالی عنہ د الله او د الله د رسول په محبت کې د الله او د الله د رسول په حفاظت کې د الله د دین په حفاظت کې د هر سنا حتی چې د خپل سره تیرو د هیڅ پروا چې کوم نه اونکړه هم دک حال د تمامو صحابه کرامو الله جل شانه زمونږه د دک صحابه کرامو کامل اتباع نصیب کی